دوه مهم موضوعات دي. یو هغه چې کوم پریزیدنت ټرمپ ویلي چې پاکستان کوم دهشتګرد نیولې دی هغه به ډېر زر امریکې ته راشي او هغه چې کوم دی د امریکایانو په قتل کې چې ملوث دي 14 امریکایان په کابل ایرپورټ په حمله کې ایشتو. نو شریف الله نوم دی عرف جعفر دا څوک دی او د هیستوري څه ده په دې باندې به خبره کو. دویمه خبره په بنو کې چې پرون کوم خونړی پیښه شوې وه په هغې کې چې کوم افغان دهشتګرد ملوث دي کوم ځای نه افغانستان نه کوم ځای نه پلانینګ شو په دې باندې به خبرې کوو نننۍ دغه کې لمبې. پریزیدنت ټرمپ ډېر زیات خوشحاله و د پاکستان هم ډېر تعریفونه کول ځکه چې ډېر لوی کس چې کوم دی زمونږ په لاس باندې راغلی دی په دې دغه حوالې سره کوم چې د کله چې په د اګست میاشتې په 2021 کې کله امریکایان وتل او په کابل ایرپورټ حامد کرزي ایرپورټ باندې ډېر زیات رش و. په هغه دوران کې چې کومه دماکه شوې وه په هغې کې 14 امریکایي سپایان وژلي شو او ورسره تقریبا 180 نور افغانان وژلي شو. دا ډېره لویه واقعه وه ډېره اندوښناکه واقعه وه. پریزیدنت ټرمپ چې څنګه د دغه وکړو حلف واخیسته نو فوري طور باندې د خپل CIA ډایرکټر چې کوم دی جان ریډکلیف هغه ته دا هدایت وکړو چې د هر څه نه مخکې دغه کس چې د امریکایان وژلي افغانانو سره دونه پروا نه وه خو چې چا د امریکایان وژلي چې دوی مونږ فوري طور باندې د ټریس لګول پکار دی. هغه پاکستان سره رابطه وکړله بیا پاکستان د حوالې سره چې کوم دی ډیولپمنټ روانو نو د فروری دا چې کومه فروری و 13 میاشتې ده د دې په منځ کې دی دا یو اپریشن پاکستانی سکیورټي ادارو وکړو په بلوچستان او د افغانستان کې چې د کومه پوله ده په هغې باندې او دا محمد شریف الله یې گرفتار کړ. د نوم چې کوم دی شریف الله دی خو عرف ته چې کوم دی یعنی تخلص جعفر دی د یو افغان نېشنل دی گرفتار کړ. دا څومره اهم کس دی شریف الله چې کوم دی دا د ISKP چې کوم د داعش کوم افغانستان چپټر دی د هغې ډېر اهم کمانډرو دی د NDS چې کوم دی پخوانی چې کله اشرف غني صاحب حکومت و هغه وخت کې نېشنل ډایرکټریټ اف د دې چې کوم سکیورټي وه انټیلیجنس ایجنسي وه هغوی دی په کال 2014 کې چې کوم دی گرفتار کړی خو چې کله په کال 2014 کې د ISKP جاین کړی وه په 2019 کې چې کوم دی هغوی گرفتار کړی او دی په جیل کې و. خو دی ډېر زیات مهم کمانډرو نو په جیل کې کله چې بیا طالبان رالل نو په 15 اګست 2021 کې څنګه چې په نور په زرګونو باندې خلک ووته نور هم دیم سره په هغه کې دیم د جیل نه ووته هم په دغه 10 ورځو کې خو بعضې خلک وایي چې د په جیل کې مخکې نه دا ټول تیاری کړی و لکه چېرې اټیک حوالې سره بیا په دې 10 ورځو کې دا چې کوم کابل ایرپورټ باندې کوم د داعش حمله شوې وه په هغې کې د بنیادي کردارو پلانینګ کول ورسره چې دی دغه ځای ته چې کوم دی د کوم چې چېرته چیک پوسټ دي د هغې سرویلنس کول او ویپنز سپلای چې کوم دی دا د بنیادي کردار چې و په دغه ورځ د دا و چې یاره سرویلنس وکړي کم ځای ته چې کوم دی کم کس رسولو او دې سره چیک پوسټ باندې چې کوم دی نظر وساتو. نو په هغه ټایم کې څه چیک پوسټ نه خو ټول خلک یو ډېر بد حل و. دې نه علاوه دی چې دی په کومه چې په دغه کې حمله شوې په ماسکو کې په هغې کې هم د کوم نایټ کلب والا حمله شوه په هغې کې هم په ده باندې دا الزام و چېرې د هغوی ته ویپن سپلای کول یعنې وسله رسول ټریننګ ورکول او دا کم ګنمن چې انوالو د دوی ټریننګ چې کوم دی دا د ذمواري وه. د په 2014 کې کابل کې چې په د امبیسي په ګارډز باندې کومه حمله شوه په هغې کې هم د ملوث و. د باره کې دا دی چېرې دا د القاعده چې کوم د ISKP چې کوم لیډر دی شهاب المهاجر دا د هغه ډېر نږدې ملګری هم نو دې وجې نه دا سیف الله عرف جعفر چې کوم دی شریف الله عرف جعفر چې کوم دی دا یو ډېر اهم کمانډر و د ISKP او دا وجه ده
چیرې پریزیدنت ټرمپ کوم دا لمبه کوم دا سپیچو په هغه کې هغه د اعلان وکړ، حالانکه د تقریبا هفته 2 هفته مخکې د گرفتاری شو او د حواله سره امریکایانو ته پته و، نو وس کوم د امریکای ته به حواله کوي، بلکې کدي شي نن سبا کې چې د امریکای ته بوم تل ځکه چې ټرمپ هم چې هی ځان دوی اگر روان دی او د امریکایي جسټیس سیستم به فیس کی. خو دغه واقعیا دومره اندوخناکه واقعیا و چې موږ ته خو 14 امریکایي پکې یاد دي، خو 100 یاد دي کې 100 افغان هم په دغه واقعیا کې وجل شو. دویمه غټه واقعیا چې پرون کوم شوه د هغه په بنو کې د بنو کینټ سره چې دی یو 2 وهیکل باوند یعنی ټرکونه دغه نه ډک چې کوم هغه ټکراو کړی دي سوساید بامرز 14 کسان په دې کې ملټنټ کوم دی هغه وجل شوی دي، په دې کې سلور هغه دغه سوساید بامرز. نو دا ډېر لوی واقعیا د په دې کې چې کوم دی تقریبا 15 سکیورټي اهلکار چې کوم دي هغه هم شهیدان شوي دي. نو بنیادی چې دلته کې کوم خبره کېږي هم په هغې کې دغه ده چې یاره د سکیورټي اهلکار دوی کینټ سره دیوال سره دوی بلاست کړو، خو بیا دوی نور دننه په راتلو کې کامیاب شوي نه دي. 14 چې کوم دی په دې کې عام سیویلین ځکه چې دغه ځای کې بلاست شو نږدې ورسره کور و بیا ورسره جومات و، نو جومات هم شهید شوی دی، کور ته هم نقصان رسېدلی دی. نو په دې کې 14 په دې کې ماشومان هم دي، په دې کې زنانه هم دي، ځکه چې کورونه او د جماعت ټیم هغوی هم پکې شهیدان شوي دي. د پاکستان چې کوم سکیورټي ذرایع دا خبره کوي چې دې کې کسانو کې افغان نېشنل هم یعنی افغانان هم پکې و، دنه مخکې څنګه چې مونږه خبره کړې وه چې یاره مجیب کوم هغه د معاذ بن جبل نېشنل ملټري اکیډمي د طالبانو چې کوم دی دغه د 3rd بټالین کمانډر و، د دې نه مخکې بدرالدین و، نو دوی وایي چې په دې کې هم افغانان پکې شامل دي. کریډیبل انفارمیشن چې انټیلیجنس انفارمیشن هغه دا دی چې د دې پلانینګ چې دی د اکراس د بارډر شو او افغانستان ته یو واري بیا وایي چې په دې باندې د سنجیدګۍ سره غور وکړي.